بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک چې د کارډیوواسکولر سیستم که هغه موږ ډسکس کوو، نو په دې کې چې موږ کوم ډسکشن کوو نو هغې کې موږ څه به ډسکس کوو. ارټریز څه شی دی دا موږ ډسکس کوو، وینز څه شي دي دا موږ ډسکس کوو، کیپیلریز به موږ ډسکس کوو. تاسو به دا وپېژنئ. د سټرکچر په حوالې سره به موږ خبره کوو، د فنکشن په حوالې سره به موږ خبره کوو. د هغې نه بعد دې زموږ سره describe the location په کوم ځای کې زموږ سره موجود دي، د هغې خبره به کوو. د structure function of the heart زموږ سره په کوم ځای کې موجود دی، او د دې کوم aorta شو یا artery شو یا arteriole شو، pulmonary artery شو یا زموږ سره circulatory، دا موږ ډسکس کوو. describe the blood flow the heart بلډ څنګه فلو څنګه کوي هارت ته، دا پکې موږ ډسکس کوو. سټرکچر فنکشنل چې کوم په دې کې زموږ سره کرنټ غوندې سیستم به تاسو اورېدلی، دا کنډکټنګ سیستم به موږ وایو چې په هارت کې زموږ سره څنګه کرنټ زموږ سره جوړېږي، دا څنګه په دې کې هغه موږ الرېډي موږ کارډیک مسل موږ ویلي، نو په هغې کې څنګه جنریټ کېږي، ګیپ جنکشن وغیره خبره موږ کړې وه الرېډي، نو هغه هم تاسو وګورئ وله. د هغې نه بعد دې بیا describe the principal event of cardiac cycle. یو cardiac cycle دی، کوم ډوب ډوب ساوند کې موږ کومه خبره کوو، په دې کې کوم کرنټ پیدا کېږي، څنګه دې ته هارت ته څنګه بلډ راځي هارت نه وړي کوم ځای ته، دا به موږ ډسکس کوو. بیا زموږ سره دي دوه ټایپ بلډ سرکولیشن، دوه ټایپ بلډ سرکولیشن، هغه یو اکسیجنیټډ او بل دی ډي اکسیجنیټډ. اکسیجنیټډ څنګه چې کله زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ هارت ته راشي او د هارت نه بعد بیا دا زموږ سره چېرته لاړ شي، سیسټمیټک سرکولیشن، او چې هلته لنګس ته لاړ شي، هلته زموږ سره د دې ایکسچینجینګ وشي، بیا ترو پلمونري وین په ذریعه باندې هارت ته راشي، او هارت نه بیا زموږ سره اوورال باډي ته زموږ سره سرکولیشن ځي، نو هغې ته موږ ویلی شو سیسټمیټک سرکولیشن. اوس موږ ډسکس کوو د کارډیوواسکولر سیستم. د کارډیوواسکولر سیستم کارډیو هارت نه وتی دی، کارډیو مین هارت، صحیح شو. واسکولر کوم د دې بلډ ویسل په حوالې سره چې موږ خبره کوو، دې کې زموږ سره ارټري راځي، وین راځي، زموږ سره ارټریول زموږ سره راځي، او دا موږ اوس مخکې ډسکس وکړو. اوس هارت څه شی دی؟ whose pumping action ensure circulation to the blood. د هارت کار څه دی چې د زموږ سره پمپینګ کوي او دا خپل پراپر کار کوي، بس کې په بلډ سرکولیشن کې زموږ سره پراپر کار کوي، هارت زموږ سره دا کار کوي. اوس بلډ ویسل څه شی دی؟ کوم چې د زموږ سره اوورال باډي کې دی، یو نیټورک زموږ سره موجود دی، او دا کوم وینې چې دی دا کوم هارت کې زموږ سره پمپینګ دی، دا چې دی زموږ سره اوورال باډي کې زموږ سره د دې ډسټریبیوشن کوي، دا څوک کوي؟ بلډ ویسل زموږ سره د دې ډسټریبیوشن کوي. دغه شان زموږ سره لیمفیټک سیستم هم د دې یو بل سره کنیکشن شته، ځکه هغې کې موږ ارټري وینز او ویسل او دا موږ ډسکس کوو. نو داسې زموږ سره دا هم د کارډیوواسکولر سیستم په حوالې سره الرېډي لږ باره موږ د سرکولیشن په حوالې سره موږ خبره وکړه چې زموږ سره کاربن ډای اکساید موږ ریموو کوو، زموږ سره باډي کې هغې کوم چې میټابالیزم وشي هغې کې زموږ سره کاربن ډای اکساید زموږ سره جوړېږي، او بیا چې کله هغه زموږ سره ترو زموږ سره دغه راځي په اکسیجن لپاره لنګس ته راځي. اوس به د هغې حوالې سره موږ خبره کوو. The heart pump blood into two anatomical separate system of blood vessel. هارت موږ سره یو موږ خبره کوو چې زموږ سره پلمونري سرکولیشن کېږي، بل زموږ سره سیسټمیټک سرکولیشن کېږي. سیسټمیټک سرکولیشن کې څه کېږي؟ زموږ سره کوم چې اوورال باډي ته زموږ سره هارت رسي، او بیا هلته د هغې سیل کې زموږ سره مطلب میټابولیزم وشي، هلته زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ زموږ سره جوړ شي، هغه بیا د وجود نه راځي او هارت ته راځي، او هارت نه بیا انفیریر وینه کیوا سوپیریر وینه کیوا بیا رایټ ایټریم هغې ته راشي، او د هغې نه بیا فنکشن وشي زموږ سره مخکې بل ځای ته زموږ سره ولیږي. پلمونري سرکولیشن په ذریعه باندې زموږ سره هارت د لنګس ته لاړ شي. نو اوس پلمونري سرکولیشن څنګه کېږي؟ The right side of the heart pump blood to the lungs where gases exchange occur. پلمونري سرکولیشن زموږ سره څه شی دی؟ چې کله موږ د بلډ په حوالې سره موږ خبره کوو چې کله زموږ سره هارت ته راشي وینه، صحیح شو. بیا د هارت څه وکړي؟ دا بلډ چې دا پمپ چېرته ولیږي؟ لنګس ته ولیږي. لنګس یې هلته څه وکړي؟ ګیسز ایکسچینج خبره موږ کړې ده، نو هلته زموږ سره د دې ګیسز ایکسچینجینګ وشي. نو څه شی وشي؟ دلته څه دی؟ د بلډ کلکټ اکسیجن، دا کوم بلډ چې د لنګس ته تللی، نو دی اکسیجن والي، او کاربن ډای اکساید چې دی زموږ سره
وباسي بهر ته. مونږ چې کوم ساه بهر ته وباسو نو په دې کې زموږ سره کاربن ډای اکساید ځي، او دلته زموږ سره کوم چینجینګ چې زموږ سره کېږي نو دا زموږ سره په ایر سیټس کې زموږ سره کېږي. الویلاید نوم به تاسو اورېدلی، هغه ځایونه چې زموږ سره د دې ایکسچینجینګ کېږي. بیا د دې موږ سیسټماټیک کله چې دا زموږ سره د بلډ زموږ سره د دې ایکسچینجینګ وشي، اکسیجن والي او کاربن ډای اکساید راشي، دا واپس زموږ سره راشي د لیفټ سایډ اف د هارت د پلمونري وینز په سریامنې زموږ سره د هارت ته راشي. هارت ته راشي نو زموږ سره هلته زموږ سره سرکولیشن وشي، سیسټماټیک سرکولیشن وشي اوورال باډي ته. وی سپلای د ریسټ اف د باډي، نو لنګس ته نه کېږي او اوورال نور باډي ته زموږ سره سرکولیشن وشي. لنګس کې د هغې خپل میکانیزم دی، کوم وخت کې چې د ایکسچینجینګ کېږي هغه ټایم کې د لنګس ته سرکولیشن میلاویږي. اوس بلډ ویسل په حوالې سره موږ خبره کوو. بلډ is carried as a closed system of vessels that begin and end of the heart. دا زموږ سره بلډ سیستم، بلډ ویسل چې زموږ سره شروع کېږي او په هارت په اینډ باندې زموږ سره ختمېږي. اوس دا څه شي نو په دې کې زموږ سره څه راځي؟ آرټریز راځي، آرټریول راځي، وین راځي، وینولز راځي، کیپیلري زموږ سره راځي، ساینوسایډ راځي. دا به اوس یو ډسکس کوو. Blood vessels vary in the structure, size and function. At their several types. صحیح شو. بلډ ویسل چې زموږ سره په سټرکچر او په سایز باندې او په فنکشن باندې زموږ سره ډیفرنس راځي. نو په هغې کې موږ څه ټایپ دي زموږ سره؟ آرټري څه شی دی؟ آرټریول څه شی دی؟ د دې کار څه دی؟ نو موږ وایو چې کیری بلډ اوې فرام د هارت. arteries تاسو به اورېدلي چې رایټ artery نه زموږ سره رایټ ventricle ته لاړو، رایټ ventricle نه بیا زموږ سره ووټر په ذریعه باندې لاړو، بیا artery په ذریعه باندې زموږ سره اوورال باډي ته لاړ، بیا arteriole مخکې چې دا زموږ سره مین کوم برانچز تللي، د هغې نه نور کوم برانچز چې کوم ځي نو هغې کې موږ وایو چې دا زموږ سره سرکولیشن کوي. نو زموږ سره بلډ ویسل یو زموږ سره دا کار. وینز څه شی دی؟ کله چې زموږ سره ټوورډ د هارت هلته چې دا کله لاړ شي یو مثال په طور لاس ګوتو ته راغی نو دلته زموږ سره د دې ایکسچینجینګ وشي. دلته زموږ سره د دې پخوا باندې وینز هم زموږ سره موجود دي. هغه وین چې دي زموږ سره هارت ته واپس خپل بلډ راوړي. څه هغه اکسیجن خو دې هلته والي، هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ چې دی واپس زموږ سره هارت ته راشي او هارت بیا لنګس ته ولېږي. اوس کیپیلریز خبره موږ کوو. کوم چې زموږ سره په باډي کې مسل دي، ټیشو دي، زموږ سره چې کوم دي نو هلته د دې ایکسچینجینګ کېږي. هلته هم بلډ سپلای پکار دی. دغه چې کوم دی نو زموږ سره بلډ ویسل په دې کې موجود دي. اوس د بلډ ویسل موږ خبره کوو چې زموږ سره په درې لیرونو کې زموږ سره موجود دی. arteries and vein are composed of 3 layer. په دریو لیرو کې زموږ سره موجود دی. چای ته موږ څنګه ویل شو؟ tunica adventitia outer layer of the fibrous tissue. د بهرنی کوم لیر چې زموږ سره موجود دی، مثال په طور دا کوم لیر چې زموږ سره کوم موجود دی دې ته موږ ویلی شو tunica adventitia. outer layer دا زموږ سره د څه نه جوړ شوی دی؟ fibrous tissue نه زموږ سره جوړ شوی دی. بیا دندنی لیر ټونیا میډیا، دا تاسو وګورئ د ټونیا میډیا دنده چې دا کوم لیر زموږ سره موجود دی دې شین نه لاندې ایکسټرنل نه لاندې زموږ سره ټونیا میډیا زموږ سره موجود دی. دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره د څه نه جوړ شوی دی؟ د الاستیک دغه نه زموږ سره جوړ شوی دی، الاستیک ټیشو نه او د سموث مسل نه زموږ سره جوړ شوی دی. دا د arteries په حوالې سره موږ خبره کوو. د وینز په حوالې سره دا کوم رګونه چې زموږ په وجود کې تېر وځي نو هغه د دریو لیرونو نه جوړ دي. نو ټونیا ایډونټیشیا، ټونیا میډیا او ټونیا انټیما. انټیما څه دی؟ کوم دنده کوم د هالو ارګن سپیس چې کوم زموږ سره موجود دی دا زموږ سره ټونیا انټیما زموږ سره شو. دا زموږ اندوتیلیوم موږ ویلی شو. اوس د لیومن چې دی space surrounded by tunis. اوس د لیومن زموږ سره دا موجود دی. د دې درې واړو خبره خو موږ وکړه چې ټونیا انټرنس څه شی دی. دا تاسو وګورئ د ټونیا ایډوانټ دا شو، دې لیر ته شو. بیا د زموږ سره په دې ځای کې زموږ سره انډوتیلیوم زموږ سره موجود دی. بیا ټونیا میډیا څه شی دی؟ بهرنی لیر دی. بیا خالص بهرنی کوم لیر چې دی هغې ته موږ ټونیا ایکسټرنل ورته ویلی کېږي او ټونیا ایډونټیشیا ورته ویل کېږي. دا څه څه نه جوړ شي؟ اوس د دې په منځ کې چې دا کوم سپیس زموږ سره موجود دی نو دې ته موږ ویلی شو لیومن. موږ ویلی شو دا کوم هالو ارګن سپیس چې زموږ سره موجود دی دې ته موږ لیومن ویلی شو. اوس خبره کوو د سپلای په حوالې سره موږ خبره کوو چې څنګه کېږي. نو بلډ ویسل څه چلو کېږي؟ دا بلډ زموږ سره راوالي. صحیح ده. بلډ ویسل زموږ سره راوالي او دا د هارت نه
اوورال باډي ته ولېږي. نو کوم ځای ته یې لېږي؟ یا یې ټیشو ته لېږي، یا لنګز ته لېږي، یا ارګن ته لېږي. نو دا کوم چې دی زموږ سره د چا کار دی؟ د آرټري زموږ سره کار دی او د آرټریول زموږ سره کار دی. The amount of muscular and elastic tissue varies in the arteries depending upon their size and function. اوس دا زموږ سره مسل ته هم زموږ سره بلډ سپلای کېږي. نو هغې په حوالې سره هم دا دي چې زموږ سره کوم ځای ته څنګه سپلای کېږي، هغه به مونږ بیا جدا په لمفیټک سیسټم کې مونږ بیا نو دا سمپل تاسو دا وپېژنئ arteries او arteriole چې زموږ سره elastic tissue چې دي او دا arteries زموږ سره په سایز او په فنکشن باندې زموږ سره ډیپینډ کوي او په څه کې زموږ سره کار کوي، دا کوم مسل چې دي زموږ سره بلډ سپلای کوي. ښه، اوس د لارج arteries زموږ سره کومې دي؟ کوم چې د هارټ نه وتي دي called elastic artery ورته ویل کېږي. نو فزیکي کې هم دلته څه راتلی شي، فیوچر کې هم راتلی شي. elastic arteries ورته tunica media کوم منځنی کوم دی consist of more elastic tissue less smooth muscle. بعضې ځای کې زموږ سره داسې کېږي چې کوم ځای کې زموږ سره tunica media چې کوم ده دا زموږ سره elastic tissue نه جوړ شوی، دا زموږ سره بعضې وخت زموږ سره ډېر زیات دي او دا less smooth muscle نه زموږ سره جوړ شوی. This allow vessel wall to stretch, absorbing the pressure wave generated by the heart and its beat. اکثر زموږ د زړه دړکن سیوا کېږي. صحیح ده، خلک چې وایي رګونه مې الوزي، زړه دړکن مې سیوا شوی دی. نو دا څه دي دا زموږ سره ویو جنریټ کوي او دا زموږ سره خپل هغه فنکشن پکې پراپر کوي. او artery چې دي زموږ سره بعضې وخت زموږ سره بالکل نری کېږي. د tunica media consist almost entirely smooth muscle. زموږ already بار مونږ ووي چې دا زموږ سره د smooth muscle زموږ سره جوړ شوي دي. Diameter be partially controlled when regulated the pressure within them. تاسو تاسو کله بلډ سیسټم تاسو ووایئ بلډ بي پي تاسو ووایئ بلډ پرشر څنګه سیوا کېږي، څنګه کمیږي، زموږ سره ویزو ډایلیټشن څنګه کېږي، ویزو کنسټرکشن څنګه کېږي. بیا به دې کې مونږ میډیکیشن ورکوو. یو کس دی د هغه بلډ پرشر کم شوی دی، مونږ میډیکیشن ورکوو، بلډ پرشر مونږ سیوا کوو. یا زموږ سره بلډ پرشر ډېر سیوا شوی دی، د هغې مونږ ویزو ډایلیشن مونږ کوو چې رګونه کولاو شي. نو دا زموږ سره له هغه arteries په حوالې سره خبره ده. Most artery carries oxygenated blood. صحیح ده، دا بعضې چې دي زموږ سره oxygenated blood دي او د دوه چې دي دا زموږ سره deoxygenated blood دي. کوم یو پلمونري یو امبولیکل artery. د پلمونري artery په حوالې سره هم پرما تاسو سره ما خبره وکړه. Embolical artery which carries deoxygenated blood to the organ that oxygenated it. دا امبولیکل arteries چې کوم دي دا زموږ سره د کوم ځای نه راغلي دي؟ زموږ سره کوم د اورټا وغیره چې کوم زموږ سره راغلی په ډایفرام تاسو بیا ووایئ ډایفرام کې زموږ سره انفیریر وینه کې انفیریر او سوپیریر دا زموږ سره بیا هارټ ته راځي او هارټ ته چې دی بیا زموږ سره اکسیجن چې زموږ سره دغه کوي ډي اکسیجنیټ بلډ راورسوي او بیا پلمونري artery په ذریعه باندې مخکې اورال باډي ته ځي. لنګز ته لاړ شي، لنګز نه بیا هارټ واپس والي اورال باډي ته ورکوي. اوس د arteries په حوالې کړو. arteries چې دي دا زموږ سره thicker وال دي، دا زموږ سره پنډه دي وال دي that when with the withstand the high pressure of the arterial blood. صحیح ده. Anastomosis is a connection between two structures. It's usually main connection that is created between tubular structure such as a blood vessel or loop of the intestine. دا زموږ سره anastomosis دا تاسو بیا هم ووایئ. دا زموږ سره د دوو structure دا زموږ سره د connection د څه ساتي؟ د tubular structure. tubular structure څه شی دی؟ دلته تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره موجود دی. ښه، زموږ سره د دوو د رګونو چې کوم یو بل سره کنکشن راځي نه زموږ سره په ټیبولر سټرکچر باندې راځي او دا زموږ سره د بلډ ویسل او د لوپ اف د انټسټاین په دې کې زموږ سره چینجز زموږ سره راتلی شي. بیا دا زموږ سره اینډ artery بره موږ خبره وکړه چې واپس زموږ سره ویښ ته رسي بیا هارټ ته راځي. نو هلته خو ورسي بیا واپس زموږ سره د دې وین چې دی هغه زموږ سره دا بلډ زموږ سره واپس کنیکټ کړي. نو په دې کې څه چلي is an artery that is the only supply of oxygenated blood. څه چلو کې end artery زموږ سره څه کوي؟ oxygenated blood وړي to the portion of the tissue چې کوم ځای ته ضرورت دي. اورال باډي ته ضرورت دی که نه هلته اکسیجن ته ضرورت دی. دا oxygenated blood we see the portion of the artery which do not intersperse with their neighbor are called end arteries. اوس مثال په طور لاسونو ته پوره شو نو چې کوم دې اینډ ته دې راورسو نو داسې موږ ویلی شو اینډ artery ورته موږ ویلی شو.
اوس وینز څه دی؟ وینز are blood vessel that carry blood toward the heart. اوس دا وین چې دی د دې څه کار دی؟ د زموږ څه دا کوم بلډ ویسل دي او دا ویسل کې د بلډ چې دی د زموږ سره هارت ته واپس رالیږي. نو زیاتره وین چې دی هغه زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ فرام د ټیشو بیک ټو د هارت ایکسپشن. اوس زموږ سره پلمونري وین په حوالې سره موږ خبره کوو. نو پلمونري وین زموږ سره څه چل کوي؟ هغه بلډ چې دی هغه زموږ سره څه چل کوي؟ اکسیجنیټډ بلډ چې دی زموږ سره هارت ته راوړي، د هارت نه بیا زموږ سره اورال باډي ته ځي which carry oxygenated blood to the heart. The wall of the vein are thinner. داسې دي د دا تاسو په MCQ کې کوم راتلی شي چې د arteries wall چې دی زموږ سره thicker دي او د wall چې د veins wall چې دی زموږ سره thinner دي. Then those are the thinner wall result from less muscle and elastic tissue in the tunia in media situated for carry blood to the lower pressure. دا خبره موږ وختي موږ وکړه د بلډ پرشر په حوالې سره زموږ سره پرشر کم ساتي، دې وجې نه زموږ سره کم موجود وي په ټونیا میډیا کې چې دی زموږ سره الاستیک ټیشو شو یا زموږ سره دا بلډ چې دی زموږ سره کم وي. د smallest vein are called venules. venules څه شی دی؟ چې اوس تاسو نه سبا څوک تپوس وکړي چې وینیول څه شی دی، تاسو به ورته وایئ دا زموږ سره smallest part دی د وینیول د وینز. اوس تاسو وګورئ ستاسو په لاسونو مې رګونه تاسو ته موجود دي، صحیح ده؟ نو په ګوتو کې خو تاسو ته مخامخ رګونه نه ښکاري، دا زموږ سره په دې کې نري نري رګونه موجود دي، کیپیلري شو، وینیولز دا زموږ سره دغلته موجود دي. چې کله زموږ سره وین زموږ سره کولیپ شي دا کټ شي، خو که زموږ سره آرټري د دې کټ شي نو دا زموږ سره ریمین اوپن وي، مطلب دا دوباره کولاو پرته وي. بلډ سپرل فرام آرټري وایل سټډي فرام اسکیپ فرام وین. some veins possesses walls. بعضې وال چې دي زموږ سره وینز چې دي زموږ سره والز په هغې کې موجود دي. in the tunica intima څه شی ده؟ internal کوم structure دی. fold and continue tissue preventing backflow of blood and ensuring one-way flow toward the heart. اوس د دې اگزامپل دیو دا ورکړی دی چې لکه زموږ سره په بعض ځینو کې موږ خبره وکړه چې په وینز کې زموږ سره څه موجود دي، په وال زموږ سره موجود دي. دا وال کې زموږ سره څه کنیکټیو ټیشو زموږ سره جوړ شي او بیک فلو کې زموږ سره مدد ورکوي د هارت ته. اوس د وال خبره موږ کوو. اوس موږ د وال خبره کوو. وال چې دي زموږ سره موږ په لوور لیمز کې زموږ سره موجود دي. لکه اوس تاسو انسان چې کله ودرېږي که نه نو د بلډ سپلای په کار خو دا ده که نه چې ټول د هارت چې کوم پمپ کې نو هغه ټوټل په کاته لاړ شي او په خپو کې پاتې شي. نو په دې کې موږ برده وو هغه خبره موږ وکړه چې بیک فلو دې کې پکار وي. زموږ سره بعضې په وینز کې چې زموږ سره وال زموږ سره موجود دي، دا زموږ سره په لوور لیمز کې زموږ سره موجود دي. دا چې کله دې ته بلډ سپلای وشي د آرټري نه هلته نه بیا زموږ سره واپس ریټرن کېږي، نو دې کې زموږ سره په دې وین کې موږ څه وایو چې د هارت ته واپس راغواړي. نو دا چې دلته زموږ سره څه موجود دي، لوور لیمز کې زموږ سره وال موجود دي او دا زموږ سره په دې کې د ګریویټي کې زموږ سره مدد ورکوي چې موږ کله سټینډینګ ودرېږو دا زموږ سره واپس بیک فلو هارت ته هم پکار دی. اکثر به تاسو کسان اورېدلي خلک چې وایي موږ یې سر وګرځوي، ولې؟ بلډ سپلای کته سیوا شي. دې کې زموږ سره په دې وینز کې زموږ سره وال زموږ سره کمزوري شي، بیا چې چلو شي بیا چې موږ کله خپې له پاسه اوچتې کوي یا بلډ سپلای زموږ سره سیوا کوي یا ورله نور دغه اکسرسایز باندې کې ورته ورکړو، خپې ته بالغ کېدو یا تکیه کېدو یا څه که نه دا څه شي هغه بلډ سپلای چې کوم بره خپو ته سیوا شوي نو هغه زموږ سره کته هارت ته زموږ سره راکوم شي. او دا چې دی زموږ سره وین سټینډینګ absent in very small and large vein in thorax and abdomen. اوس د والز خبره موږ کوو دا زموږ سره په کم کم ځای کې absent دي، یو زموږ سره په تورکس او په abdomen کې د دې زموږ سره بیک فلو زموږ سره نه کېږي خو مخکې پوش کېږي هغه ځان په خپله ځي. اوس زموږ سره دا آرټري پکچر دی، دا زموږ سره د وین پکچر دی. د دې کم دا سرکولیشن چې زموږ سره کېږي ایکسچینجینګ ما تاسو ته ما ووي چې کله زموږ سره لنګز زموږ سره واپس راشي هارت زموږ سره ولګي نو زموږ سره آرټریز او وین دوی دواړه په کمبینیشن کې روان وي، هلته د دوی ایکسچینجینګ وشي واپس دا بلډ والي واپس وین ته حواله کې ولګي. اوس زموږ سره کیپیلري څه شی دی او ساینوسایډ څه شی دی. The smallest arteriole break up into the number of minute
vessel called capillaries which are the smallest blood vessel. دا زموږ سره څه دي؟ smallest blood vessel دي. د کوم ځای نه جنریټ کېږي؟ د arterioles نه زموږ سره جنریټ کېږي او په وړوکي وړوکي capillaries کې زموږ سره تقسیم شي. ښه، د دې وال په حوالې سره خبره کوم. دا زموږ سره د سنګل لیر نه زموږ سره جوړ دي د څه؟ د capillaries او د endothelial cell د دې نه زموږ سره جوړ دي. په دې کې ممبرین زموږ سره موجود دي چې په هغې کې زموږ سره څه موجود دي؟ واټر زموږ سره موجود دي او نور مالیکیول زموږ سره په دې کې موجود دي. لاندې اوس په دې کې تاسو وګورئ دا ساینوسایډ شو، د دې کې زموږ سره څه موجود دي؟ انکمپلیټ بیسمنټ، په دې باندې زموږ سره پوره کور نه دی موجود، خو په دې کې زموږ سره لیر زموږ سره موجود دي. دې ته موږ څه نومیدلی شو؟ capillaries موږ ویلی شو. allows only in a single RBC to pass at a time. اوس په دې کې څه دي؟ زموږ سره یو RBC په دې کې at a time زموږ سره travel کولی شي. او sinusoids found in the liver دا زموږ سره په کوم ځای کې موجود دي؟ ساینوسایډ دا زموږ سره په لیور کې موجود دي او په بون میرو کې موجود دي. are wider and liquor capillaries allowing direct exchange between the blood and tissue cell. دا څه کوي؟ موږ لیور ته موږ بل څه نوم ویلی شو؟ دې ته موږ لارجسټ ګلینډ موږ ورته ویلی کړو، لارجسټ. نو په دې کې زموږ سره څه کېږي؟ RBC زموږ سره ډسټرکشن زموږ سره کېږي. هغه خبره موږ کړې وه. essential for function like blood regulation in the liver. نو RBC او د اوس د capillary په دې باندې زموږ سره بهر بیسمنټ ممبرین زموږ سره موجود دی، تاسو دا وینئ پول کور دی. او په ساینوسایډ کې زموږ سره څه موجود دي؟ په دې کې کټ موجود دي. نو په دې کې زموږ سره آینز ایکسچینجینګ هم زموږ سره کېږي. او د انډوتیلیلر شو انټرسیلر ګیپ، په دې کې زموږ سره ګیپس زموږ سره موجود دي. اوس د پلمونري سرکولیشن په حوالې سره موږ خبره کوو او د سیسټمیټک سرکولیشن. نو زموږ سره دا کی پوینټ هم تاسو سره موجود دي. صحیح شو؟ دا چې ما کوم هایلایټ کړو تاسو ته. بیا چې زموږ سره لنګز دي زموږ سره، صحیح شو؟ دا زموږ سره هارټ دی. نو دې پلمونري آرټري په ذریعه باندې دلته راشي لنګز ته، په دې لنګز کې زموږ سره ایکسچینجینګ وشي نو راشي چېرته؟ وین ته راشي. د څه په ذریعه باندې؟ پلمونري وین په ذریعه باندې او پلمونري آرټري وي سیل ته. بیا دلته څه چلو شي؟ دا زموږ سره څه چلو کي باډي ته ټوټل ولیږي. بیا هر ځای ته لاړ شي، رینل آرټري سټمک انټسټاین ته راشي، هیپوټیک پورټل وین راشي، هیپوټیک آرټري راشي، لیور ته مختلف آرټریز ته جدا شي. بیا دلته زموږ سره چې کوم ایکسچینجینګ وشي نو بیا دا ډي اکسجنیټ بلډ راوالي انفیریر وینه کې هیپاټیک وین، ایورټا، رینل وین، د دې ته زموږ سره ایکسچینجینګ وشي او مخکې چېرته ولیږي؟ هارټ ته ولیږي، هارټ یې بیا لنګ ته ولیږي. دا زموږ سره یو سایکل دی. هارټ به اوس بیا